السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال لپاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو بروغ جوړ یې، په صحت با برابر یې. الله جل شانه د دنیا او آخرت ټول خوشحالي نصیب کړه. محترم و قدرمند مسلمانان ورونو خويندو، نن درته یو نوی او خاص وظیفې سره حاضر یم. دا وظیفه محترمو د الله جل شانه د یو اسم مبارک وظیفه ده. دا وظیفه محترمو د هغه چا د پاره ده چې د چا کاروبار نشته یا محترمو کاروبار شته دی، په کروڑاو په ارباو روپو کاروبار دی، لیکن په هغه کې برکت نشته. ډیرو رونو بایګانو دا کمنټونه کړیو، د هغوی په فرمایش باندې می دا وظیفه دا په یو کتاب کې وکتله او د هغې نه پس تاسو ته پیش کومه. محترمو ډیره برکتي وظیفه ده، اسانه وظیفه ده، مختصر وظیفه ده، دومره ټیم هم پې نه لګي، لیکن د کاروبار د برکت لپاره، د کاروبار د شروع کېدو لپاره ډیره قیمتي ده، ډیره مجربه طاقتوره وظیفه ده. د الله جل شانه د یو اسم مبارک، الله جل شانه اسم ډیر زیات برکتی دی. الله جل شانه په یو شیز کې وغواړي برکت اچوي، نو بل انسان پکې څه کولی شي. محترمو چې الله جل شانه اسم مبارک دا وظیفه مونږ او تاسو ساری او جاری کړو، نو الله جل شانه به زمونږ په کار روزگار کې، زمونږ کاروبار به شروع شي، زمونږ په کار روزگار کې به الله جل شانه برکت واچوي. وظیفه ډیره مختصر ده، د ناممکنه حاجاتو دپاره هم کولی شي، لیکن سپیشل چې کم دا د کاروبار د برکت لپاره ده. اسانه وظیفه ده، وخت هم پې دونه نه لګي او طریقه ډیره اسانه ده. محترمو وظیفې طرف ته راځو. وظیفه په څه طریقه باندې، طریقه کار ترتیب یې څنګه دی. نو محترمو کله چې هم تاسو فرض مونځ وکړئ، د هر ټیم چې فرض مونځ وي، د فرض مونځ نفس با درې پیرې درود شریف په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ووایئ. بیا به د هغې نه وروستو د الله جل شانه دا اسم مبارک یا باسطو یا باسطو یا باسطو، دا به تاسو 72 پیرې به وایئ، یعنی 72 مرتبه به دا ووایئ. بیا به د هغې نه وروستو محترمو بیا 3 پیرې درود شریف په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ووایئ. دا عمل به محترمو د هغې نه پس بیا دعاګانې وغواړئ د خپل کاروبار د برکت لپاره، خپلو حاجاتو لپاره. محترمو او بیا به دا به وظیفه به تاسو کم از کم 11 ورځې جاري ساتئ. د هر فرض مانځه نه پس به دا وظیفه کوئ، لیکن 11 ورځو پورې به دا جاري ساتئ. انشاءالله تعالی چې تاسو 11مې ورځ دا وظیفه کوئ، الله جل شانه به تاسو ته ستاسو په کاروبار، ستاسو په ژوند کې به تاسو ته بدلون، انقلاب براغلی، تاسو ته به محسوس شوی چې واقعي ده چې د الله جل شانه په دې اسم مبارک کې څومره زور دی او څومره بدلون زمونږ په زندګۍ کې انقلاب راوستو، زمونږ په ژوند کې څومره انقلاب راوستو، څومره برکات او څومره ثمرات منګ او تاسو ته د دې اسم د دې وظیفې په برکت سره مونږ ته منتقل شو. څومره برکت زمونږ په زندګۍ کې راغلی، په کاروبار کې، په رزق کې، او محترمو د حاجاتو دپاره هم دا وظیفه کولی شي. الله جل شانه په حاجات هم پوره کوي. نو ډیره اسانه، ډیره مجربه، طاقتوره، انقلابي وظیفه ده. دا محترمو وظیفه په خپل زندګۍ کې راولئ د خپل کاروبار د برکت لپاره، او د نورو خویندو او ورونو سره لازما د ثواب په نیت باندې
شیر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.